Assalamu alaikum dear viewers, welcome to my channel. نننۍ ویډیو کې به موږ پیډاګاجي 40 plus MCQs چې دي most important کوم چې په ډېر ریپیټډلی په پیپرو کې راغلي دي نو هم هغه MCQs چې دي هغه به موږ څه کوو ډسکس کوو ویډیو چې دغه تر اخره پورې ګورئ مین پوینټس ځان سره نوٹ کوئ Only number MCQ the research while teaching in the classroom any kind of work that involve two or more students زموږ سره په کلاسروم کې هغه اکټیویټي چې په هغه کې یا دوه یا د دوه سیوا سټوډنټ انوالو وي نو هغې ته به موږ څه شی وایو نو هغې ته موږ کولابریټیو لرنینګ ورته وایو ټیک شو څه شی ورته وایو کولابریټیو لرنینګ چې په هغې کې د دوه نه سیوا اټلیسټ دوه یا د دوه نه سیوا سټوډنټ چې دي هغه پکې انوالو ټیک شو بل MCQ د زموږ سره چې چیکینګ از نو چیکینګ چې دی زموږ سره څه شی دی هغه میمورایزیشن ټیکنیک دی B number option the tick option this issue 38 number MCQ is the theory explaining the different type of learning and proposing that they require different type of teaching in the as remember as زموږ سره هغه تیوري چې هغه زموږ سره ډیفرنٹ ټایپ اف لرنینګ په هغې کې څه کېږي سټډي کېږي ټیک شو او بله خبره څه کوي دا پروپوز کوي چې ډیفرنٹ ټایپ اف ټیچینګ چې دی هغه د ریممبرینګ دپاره څه دی ریکوایرډ دی ټیک شو different type of teaching is remember هغې ته موږ څه شوی condition of teaching ورته وایي څه شی ورته وایو condition of teaching C number option زموږ سره ټیک option دی صحیح شو بل زموږ سره MCQ دی چې when a notebook is maintained by a group in which each member of the group is expected to add idea the notebook is called موږ سره یو داسې نوټبوک دی چې هغه مینټین کوي یو ګروپ ټول ګروپ یې مینټین کوي او هر یو سړي ته پکې دا څه شی دی اختیار دی چې هغه پکې څه آیډیا یا چې دی په دغه نوټبوک کې څه آیډیا چې دی هغه څه کړي ایډ کړي نو دغه نوټبوک ته څه نوم وایي نو دغې ته کولابریټیو یا کلیکټیو نوټبوک ورته وایي A number option زموږ سره ټیک option دی صحیح شو بل زموږ سره circle of learning were formulated by circle of learning چې دی وایي دا چا فارمولیټ کړی نو دا زموږ سره روګر اینډ ډیوډ چې دی نو هغه څه کړی فارمولیټ کړی ټیک شو C number option زموږ سره ټیک option دی بل زموږ سره چې ډیش کین بی یوزفul in motivating some student to learn competition زموږ سره چې دی کمپټیشن چې دی دا زموږ سره یوزفul دی په موټیویشن کې د بعضې سټوډنټانو په موټیویشن کې دا څه دی یوزفul دی مطلب چې کله موږ کمپټیشن کوو د سټوډنټ په منځ کې نو هغو ته به څه موټیویشن میلاویږي بل افراسیز of looking at what is being assessed is called دغه د process of assessment is called هغې ته څه شی وایي هغې ته evaluation ورته وایي C number دا B number option زموږ سره ټیک دی صحیح شو بل زموږ سره چې formative assessment is in assessment dash learning ټیک شو نو په دې کې زموږ سره څه شی راځي ټیک option په دې کې زموږ سره څه شی دی فار ټیک شو که چېرې دا زموږ سره څه وی که دا زموږ سره سمیټیو اسسمنټ چې وی سمیټیو وی نو په هغې کې به یا موږ څه شی لیکو 8 په لیکو او یا به پکې اپ لیکو صحیح شو خو په دې کې زموږ سره فارمیټیو اسسمنټ دی نو په دې کې به موږ څه شی لیکو فار به پکې زموږ سره ټیک option دی صحیح شو بل MCQ دی چې an assessment used to identify difficulty in the learning process موږ سره یو لرنینګ پروسس دی په هغې کې موږ څه ډیفیکلټي معلومو نو دغه اسسمنټ ته څه شی وایي دې ته موږ ډایګناسټیک اسسمنټ ورته وایو ټیک شو B number option چې دی موږ سره ټیک option دی ټیک شو to compel the information into pattern and propose a plan is called زموږ سره انفارمیشن دی هغه موږ څه ته پیټرن ته مطلب په پیټرن کې موږ ارینج کړو او بیا څه کړو پروپوز کو په یو پلان کې مطلب یو پلان کې موږ پروپوز کړو دې ته موږ څه شی دی عمل دی ټول عمل ته موږ سینتھسایزینګ ورته وایو ټیک شو بل زموږ سره د موسٹ کمپلیکس سکیل اف بلوم ټیکسانومي از د بلوم ټیکسانومي چې ده د هغې د ټول نه زیات کمپلیکس او ګران سکیل چې دی هغه څه شی دی اوریجینیټینګ دی څه شی اوریجینیټینګ چې دی زموږ سره د ټول نه کمپلیکس څه دی د سکیل ټیک شو بل زموږ سره چې دیر آر 3 ډومین بلوم ټیکسانومي د بلوم ټیکسانومي چې دي زموږ سره څو ډومینز دي 3 ډومینز دي ټیک شو هغه زموږ سره کم دي کاګنیټیو دی افیکټیو دی او بل سایکوموټر دی ټیک شو دا 3 ډومینز چې دي دا موږ په مخکې ویډیوګانو کې چې تاسو سره شیر کړي دي ټیک شو بل MCQ دی زموږ سره چې the first institution of higher learning in the western world academy was found موږ سره اولنې انسټیټیوشن چې دی په کوم ځای کې په ویسټرن ورلډ کې ټیک شو او د هغې نوم څه اکیډمي هغه چا دغه فاونډ کړی مطلب د هغې فاونډر څوک و او موږ سره پلیټو B number option چې دی ټیک option دی ټیک شو د apology the Plato's recollection of the speech given by Socrates when Socrates was charged with زموږ سره apology چې دی دا زموږ سره څه شی دی د پلیټو د speeches collection دی ټیک شو وای دا given by Socrates when Socrates was charged with not believing in God زموږ سره څه شی دی B number option په دې کې ټیک option دی ټیک شو بل MCQ چې which from the following is not in informal assessment په دې لاندې کې زموږ سره informal assessment کم یو نه دی نو project چې دی زموږ سره informal assessment نه دی دا observation یا rubric یا participation چې دی زموږ سره informal دغه دی ټیک شو
اسسمنت دی ټیک شو. بل موږ سره چې اسټوډنټ هیوینګ ساينټیفیک اټیټیوډ هغه به تھنک ریشنلی او دوه درې پیری راغلي چې کوم سټوډنټ چې دی دغه scientific attitude هغه به think rationally مطلب هغه به صحیح critical thinking یا موږ ورته سوي چې concept thinking به ډیر زیات کوي. through which action children learn fast په کوم action باندې children چې هغه ډیر زیات زده کول شي نو facial expression ټیک شو. په facial expression باندې student چې هغه ډیر زیات تیز زده کول شي ټیک شو. بل زموږ سره projective technique of measuring personality is superior to other technique because زموږ سره projective technique په هغه کې زموږ سره څه شي د یو سړي personality چې هغه څه کو مجر کوي دا زموږ سره superior دی ټیکنیک دی د نورو نه ځکه چې دا څه کوي the examinee doesn't know that he is revealing his own self ټیک شو. په دې کې چې د examinee چې دی دا پته نه لګي چې د خپل ځان څخه ریویل کوي ټیک شو. بل ام سی کیو زموږ سره دی چې which of the following strategy is problem center کوم یو strategy چې زموږ سره problem center discovery یا historic او یا project چې دی دا ټول چې دی د موږ سره all of the above د موږ سره ټول چې دی دا problem center سدي problem center strategies ټیک شو. بل موږ سره دی چې teacher should read other book also except course book what will be the benefit teacher چې هغه وای نور بوکونه چې هغه به ریډ کوي د خپل بوک نه علاوه د خپل کورس د بوک نه علاوه د څه لپاره نو دا به د دې لپاره چې knowledge will be overall developed دغه knowledge چې هغه بس کیږي overall او develop کیږي او بل چې دی به بیا teaching چې هغه به بهتر teaching کوي دی will teach you well ټیک شو. بل د موږ سره سکیوز دی چې there are three main duties of teacher د teacher چې موږ سره درې main duties دی موږ سره teaching دی سبق پڑھاول regulation خپل کلاس کنټرول regulation کول او direct د خپل سټوډنټ ته ډایرکشن ورکول ټیک شو. اول موږ سره کوېسچن دی چې which of the following factor the classroom management وای زموږ سره دا کوېسچن چې دا غلط شوی دی خو د دې مطلب دا چې په دې لاندینیو کې زموږ سره classroom management factor کم دی نو هغه کې زموږ سره څه شی دی discipline control behavior classroom بل زموږ سره behavior of teacher will be with student او general administration and management of school نو زموږ سره all of these چې زموږ سره ټیک option دی صحیح شو. بل ام سی کیو د موږ سره چې student of class 5th make too much noise in the maths class the probable reason of this would be that the teacher is not well versed in the teaching methodology زموږ سره کلاس روم د کلاس 5th کلاس دی او په میث په کلاس کې ډیر زیات شور دی نو د دې probable reason څه کې دی چې هغه دا کې دی چې دا ټیچر چې دی well prepared نه دی یا د methodology چې دا برابر نه ده ټیک شو. 116 سکیوز دی چې true or false item cannot provide accurate criterion of evaluation زموږ سره true false چې لکه ټیک غلط چې دی کله چې موږ هغه کوو دا زموږ سره ټیک خبره accurate criterion evaluation په دې کې موږ صحیح evaluation نشو کولای ټیک شو ځکه چې د دې چانس چې دغه د صحیح د غلط ګیسینګ چانس چې دغه څه دی هایست ټیک شو. د جنرally inflate actual score due to the guessing نو دا ګیسینګ چې دی په دې باندې دی چې دی actual score چې دی هغه هم اغستې شي او they don't require through study to attempt زموږ سره د study لپاره چې دی سو throughout چې دغه نه دی پکار ټیک شو. all of these چې موږ سره ټیک option دی چې true or false چې دی د دې وجنه نه دی صحیح کرایټیرین چې دی د evaluation په دې باندې صحیح منګه نشو کولای ټیک شو. بل موږ سره ام سی کیوز دی چې who is called the father of both realism and scientific method د دې دواړو د realism او د scientific method د دې father چاته ویل شي اریسټاټل چې دی هغه ته realism او د scientific method د دواړو father ورته ویل شي ټیک شو. realism is a philosophical approach that argue that ultimate reality is the world of physical object realism چې دا موږ سره philosophical approach دی او دا په سبا باندې په physical object باندې یقین ساتي کوم څه چې physically just کیږي نو دا realism په هغه باندې څه کوي belief ساتي ټیک شو. بل موږ سره philosopher who is called the father of idealism the idealism father چې هغه موږ چاته وایو Plato ته موږ father of idealism وایو ټیک شو. بل زموږ سره psychologist who for the first time proposed the concept of connectism in the learning په learning کې د connectism د concept چې د ټول نه first time چا دغه کړو propose کړو نو هغه زموږ سره Edward Thorndike چې دا سکړه دا concept ورکړو ټیک شو. بل زموږ سره philosopher who for the first time thought logic is a formal discipline نو زموږ سره سوکو Aristotle a number option چې موږ سره ټیک option دی. بل زموږ سره idealism is a philosophical approach that argue that ideas are only true reality and the only thing worth knowing ټیک شو. نو زموږ کې زموږ سره a number option ideas چې زموږ سره ټیک option دی او دا د idealism چې دا غي سره definition دی ټیک شو. بل زموږ سره according to Edward Thorndike learning is about responding to stimuli ټیک شو. learning چې زموږ سره څه دی stimulus ته څه response ورکول ټیک شو. بل the connection between stimulus and response is called the stimulus او the response
په مینس کې څه کنیکشن دی سټیمولس چې دی دا موږ اني چینج چې کله موږ یو چینج محسوس کړو هغه ته موږ سټیمولس وایو او ریسپانس چې دغه چینج موږ څه جواب ورکړو لکه فار ایگزامپل موږ ګرمي محسوس کړو ګرمۍ له موږ څه جواب ورکړو سوري ته بزو یا به څه د یخنۍ د پاره څه کار کوو نو دغه ته موږ ریسپانس وایو ټیک شو نو د دې په مینس کې څه کنیکشن دی دا موږ سره سټیمولس ریسپانس بانډ ورته ټیک شو بل زموږ سره چې د ډیش د سټیمولس ریسپانس بانډ د بیټر ا پرسن هاز لرن د لیسن زموږ سره سټیمولس ریسپانس دغه چې دی بانډ چې دی دا کله سترانګر سی نمبر اپشن پکې ټیک دی نو زموږ سره چې سټیمولس زموږ سره څه دی سټیمولس ریسپانس بانډ چې دی زموږ سره کله سترانګر نو بیټر ا پرسن هاز لرن ا لیسن لیسن چې دی هغه بس کوي خو زده کوي ټیک شو بل زموږ سره چې انیثینګ دیٹ کاز ا ریاکشن از کارډ هغه هر هغه څه چې هغه ریاکشن کاز کوي نو هغه ته موږ څه شویو سټیمولس ورته وایو ټیک شو بي نمبر اپشن پکې ټیک اپشن دی بل وچ اف د فالوینګ ټیکنیک از یوز ان ایجوکیشنل سروے په ایجوکیشنل سروے کې موږ ټیسټ یوز کوو انټرویو کوېسچنیر دا ټول چې دی موږ یوز کوو نو آل اف دیس چې دی آل اف د اباوت پکې ټیک اپشن دی وچ اف د سکیل ډو یو کنسیډر موست اسنشل فار ټیچر د ټیچر د لپاره تاسو کوم یو کریکټر چې دی یا سکیل چې دغه وایي چې دا ډیر زیات څه دی ضروری دی نو ټو کمیونیکیټ ویل صحیح کمیونیکیشن چې دی بهترین کمیونیکیشن د ټیچر د لپاره ډیر زیات ضروری دی ټیک شو بل کنډیشن نیسیسری فار مایکرو ټیچینګ د مایکرو ټیچینګ د لپاره څه کنډیشن ضروری دي نو کنټرول انوایرنمنت هم ضروری دی ریپیټ manifestation of only one skill بل زموږ سره observation او criticism چې دی نو دا څه دی د مایکرو ټیچینګ لپاره څه دی ضروری دی نو all of the above ټیک اپشن دی ټیک شو in teaching learning process which of the following thing is done first په ټیچینګ لرنینګ پروسس کې به ټول اولنې کار چې دی ټاسک انالیسس کیږي ا نمبر اپشن چې دی موږ سره ټیک اپشن دی بل which of the following condition must be fulfilled for the proper adjustment in the environment the environment د adjustment لپاره به موږ physical fitness او health چې دی دا بل social accessibility او بل موږ سره free from psychological disease دا چې دی دا ټول د موږ سره اهم دي نو all of the above چې دی موږ سره ټیک اپشن دی صحیح شو بل چې د موست کمپلیکس سکیل ان د کاګنیټیو ډومین اف بلوم ټیکسانومي په بلوم ټیکسانومي چې کوم کاګنیټیو ډومین دی په هغه کې د ټول نه کمپلیکس سکیل کم یو دی نو د موږ سره characterizing دی ټیک شو ا نمبر اپشن چې دی موږ سره ټیک اپشن دی بل teaching by small step and frequent short assignment ټیکنیک آر یوزفل فار موږ سره چې یو سمال سټیپ په هغه باندې موږ ټیچینګ کوو یا فریکوینټ کوو او په شارټ ټایم کې کوو ټیک شو نو هغه ته موږ لرنینګ ډیسیبل هغه به موږ سره څه کوي لرنینګ چې هغه به ډیسیبل کوي سلو لرنر به او ایجوکیشنلی بیکورډ چلډرن به ټیک شو نو آل اف د اباو چې دی موږ سره ټیک اپشن دی صحیح شو بل چې آل راوند ډیولپمنٹ مین آل راوند ډیولپمنٹ څه مطلب دی نو ډیولپمنٹ اف آل اسپیکټ اف پرسنالټي د پرسنالټي ټول اسپیکټ چې دی هغه کله موږ ډیولپ کوو هغه ته موږ آل راوند ډیولپمنٹ ورته وایي ټیک شو بل زموږ سره فار هیلدي ان ارینجمنٹ اف کلاس روم نیسیسری ثینګ از د کلاس روم د هیلدي ارینجمنٹ لپاره کوم څیزونه ضروری دي نو زموږ سره وینټیلیټډ کلاس روم چې هوادار کلاس روم بل زموږ سره سفیشنت لایټ پکې او بل اپروپریټ سیټینګ ارینجمنٹ چې دی هغه پکې صحیح ټیک شو آل اف د اباو پدې کې هم زموږ سره ټیک اپشن دی صحیح شو بل زموږ سره لاست ام سی کیوز دی چې سکورینګ ګایډ یوز ټو ایوالویټ سکورینګ ګایډ دی زموږ سره او د ایوالویشن لپاره یوز کیږي د سټوډنټ د کوالټي د چیک کول لپاره هغه ته موږ څه شوی رب بیک ورته وایو ټیک شو ا نمبر اپشن زموږ سره ټیک اپشن دی صحیح شو دا زموږ سره تقریبا 46 ام سی کیوز موږ په دې نننې ویډیو کې د پیډاګوژي چې دی 46 ام سی کیوز سکړو ډیسکس کړو ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې به نور ام سی کیوز چې دی هغه به حل کوو د الله فامان